د اهل سنت والجماعت د عقیده سلسله شروع وا عقیده نمبر 12 ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت. الله تعالی چې کوم کسته مرګ ور کوي په دې کې الله تعالی ته د دې خبرې خوف یرا او ډار نوي چې ماته به څوک تکلیف را ورسوي یا به ما څوک نقصان وکي. ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت د قیامت پر ورځ باندې چې الله تعالی کوم کس راپورته کوي راوچتوي بیا الله تعالی ته د دې په اوچتولو کې هیڅ مشقت نشته. ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت الله تعالی ته د مرګ په ورکولو کې هیڅ یرا او خوف نشته او دوباره راوچتولو وخت کې هم الله تعالی ته هیڅ مشقت او نقصان نشته. الله جل جلاله قادر مطلق ذات ته الله تعالی د عجز نه بالکل خالی ده. مشقت خوف یرا د عجز نشانی ده. الله تعالی د دینه پاک ته الله تعالی د چانه نه یریږي او نه الله تعالی ته په یو کار کولو کې مشقت شته بلکې الله تعالی قادر مطلق ذات ته قرآن کریم کې دا آیات ته انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله تعالی خوشان دا چې هغه د څه کار کولو اراده وکي کن فیکون به هغه کار وشي. دا الله جل جلاله داسې یو قادر مطلق د ذات ته چې هر کار د په اختیار کې ده د هغه کار په کولو کې نه دته تکلیف شته او نه مشقت شته. او داسې امام طحاوی رحمت الله علیه چې کومې دوه جملې راوړې دي دا په غور سره واوروئ. ممیت بلا مخافت محی بلا مشقت نه ده فرمایلی بلکې ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت ذکر کړی دا. یو کس دا چې کله مړ شي بیا الله تعالی په قبر کې دته حیات ورکوي بیا الله تعالی دته په قبر کې نوې ژوند ورکوي بیا چې دا کله د قیامت پر ورځ باندې دوباره راوچتوي بیا دوباره حیات نه وي بلکې په هغه وخت کې بعثت وي. بعثت مطلب دا ده چې په دې وخت کې داسې حیات ته چې هغه حیات مونږ تاسو ته په نظر باندې نه راځي او کله کله لفظ احیا په ذریعہ سره هم موږ دا تعبیر کوو نو په هغه وخت کې د دې مطلب دا ده چې وس هغه حیات ته چې موږ تاسو ته په نظر راځي. دا یو اشکال جواب هم ما تاسو ته درکو چې قرآن کریم کې یا احادیث مبارکه کې او داسې هغه د عقایدو کتابونه چې په دغو کې د داسې عبارات دي چې په هغه کې د ممیتون په مقابله کې محی لفظ راوړی ده د ممیتون په مقابله کې لفظ احیا راوړی ده. نو د دې څه مطلب ده نو ګورئ په کوم ځای کې چې حیات چې کومه ده حیات په دوه قسمه ده یو د حیات مخفي او یو د حیات ظاهري. کوم چې حیات په قبر کې ده دا توای حیات مخفي ولکن لا تشعرون نه د مونږ سترګې د دې ادراک کولای شي او نه د مونږ لاسو کې او غوږونه دا محسوسوي چې دا کس ژوندی ده. دا حیات چې کومه ده دا مخفي ده. او بل دا حیات ظاهري کله چې د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی یو سړی یو کس راوچتوي نو په دې وخت کې دا هغه حیات ته چې بالکل مونږ تاسو ته په نظر باندې راځي. نو د بعثت نه مراد هغه حیات ته چې په سړی اول هم ژوندی ده او د قیامت پر ورځ باندې بیا هم ژوندی ده خو په دې وخت کې دی ویده او د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دی راپاسوه. او لفظ احیا مطلب دا ده چې دی په قبر کې ژوندی و خو هغه مونږ تاسې د حیات چې کومه ده هغه په نظر باندې نه راته او چې کله د قیامت پر ورځ باندې دوباره د انسان د سړی الله تعالی دوباره را پاسوي نو په دغه وخت کې د هغه حیات ته چې مونږ تاسو ته په نظر باندې راځي. نو بعضې هغه طبقه چې په قبر کې د نبی حیات انکار کوي د نبی حیات نه مني نو هغه خلک د دې آیات نه استدلال کوي. قرآن کریم کې د آیات ته
والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. دا هغه خلق دي چې د دې آیات نه استدلال کوي او د نبی په قبر کې د نبی د حیات بالکل انکار کوي. وای والسلام علی یوم ولدت، په ما باندې د سلامتی وي چې په کوم ورځ باندې زه پیدا شوم، و یوم اموت، او په کوم ورځ باندې چې زه مړ کېږم، و یوم ګورئ دلته لفظ احیا نه ده چې زه به دوباره را ژوندی کېږم، بلکې یوم ابعث حیا. ابعث په دې کې انا ضمیر د متکلم ده او دا ذوالحال ده، او حیا دا د دینه حال جوړیږي، او د ذوالحال او د حال چې کومه زمانه ده دا بالکل یو ده. په دې وخت کې د دې دا مطلب دا مفهوم نه راوځي چې په قبر کې د موت وي بیا د قیامت پر ورځ باندې بیا حیات وي، بلکې د دې مفهوم داسې راوځي چې بعثت او حیات دا بالکل دواړه په یو ځای باندې وي، ځکه چې د حال او د ذوالحال چې کومه زمانه ده دا بالکل یو ده. لکه یو عام مثال چې مونږ تاسې بیانوو، جاءنی استادنا راکبا علی السیاره، ای مونږ خو ته استاد راغی چې هغه په ګاډي باندې سوارو. د دې دا مطلب ده چې استاد د بهر نه پیدل را روانو او چې مدرسې ته راغی په ګیټ راننوته بیا په ګاډي کې سوار شو، نه، دا د دې مطلب نه ده، بلکې بیا په څه وجه باندې هغه خلک چې کوم دې آیات نه استدلال کوي او بیا د دې آیات چې کوم آخري حصہ ده و یوم ابعث حیا، د دې معنا بیا دا ولې کوي چې اول په قبر کې دا میتن یعنی دا سړی مړ وي او دوباره چې قیامت پر ورځ باندې راوچتوي بیا به حیا وي، حالانکه د دې دا مطلب کله هم ناراضي، بلکې د دې دا مطلب راځي چې کله هم دا کس د قیامت پر ورځ باندې را پاسوي، د حشر په ورځ باندې دوباره بیا را پاسوي، نو په هغه وخت کې به دا سړی حیا وي، ژوندی به وي. دا مطلب کله هم نه ده چې دی به په قبر کې مړ وي او دوباره چې کله بیا د قیامت پر ورځ باندې را پاسوي دا بیا ژوندی کېږي، حالانکه دا د دې مطلب هر کله نه ده. نو په ایمان سره وایي، په یقین سره وایي چې دا خلک چې کوم د نبی په قبر کې د حیات منکر دي، د دې آیات نه په کومه طریقه باندې دی استدلال کوي. بهرحال خلاصه دا ده چې انبیاء کرام دا ټول ژوندي دي او د مونږ د عقیده د الانبیاء احیاء فی قبورهم. بهرحال د دې تفصیل به مستقل د عقیدې په لحاظ باندې بیانېږي، ما صرف مختصر د دې عقیدې متعلق دا یو دوه خبرې تاسو مخکې بیان کړلې.